أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة رعد دا د ترتیب په لحاظ سره 14 سورت ده او د نزول په اعتبار سره 96 نمبر ده پس د سوره محمد نه نازل شوه ده. بعض علماء ذکر کوي چې دا مکی صورت ده، بعض وایي چې دا مدنی صورت ده مدنی. چې کوم علماء ذکر کوي چې دا مدنی صورت ده نو هغه وایي چې په دې کې د جهاد ذکر ده او د پس د سوره محمد نه نازل شوه ده. او کم علماء چې وایي دا مکی صورت ده نو په دې کې توحید او د قیامت ذکر ده، یعنی د مضامینو په اعتبار سره دا مکی ده. د دې صورت خلاصہ ربط د مخکې صورتونو سره سوره یوسف سره. مخکې صورت کې سوره یوسف کې په توحید باندې دلایل عقلیه او نقلیه ذکر شول، نو په دې صورت کې هغه تنبیحات ذکر کړي چې کله سړی ته عقلیه او نقلی دلایل ذکر شي خو دی نو هغه بیا څنګه بیدارې وي. مخکې صورت کې په توحید باندې عقلی او نقلی دلایل ذکر شول، داغي اثبات شو، خو اوس دلته په امثلو سره یعنی په مثالونو سره مزید وضاحت کوي. مخکې صورت کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو. په دې صورت کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دفع د شبهات د منکرین د طرفنا. مخکې صورت کې وی وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر د دوی نه مشرکان دي. نو په دې صورت آیت نمبر 14 کې براشي چې دا مشرکان کم خلق دي، دا هغوی تذکره به د دې صورت په 14 نمبر آیت کې راشي. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. مخکې صورت کې او دلته به ووایي چې دا شرک کومه بلا ده او شرک څه شی دی، نو هغه به ووایي. مخکې صورت کې نبی د علم غیب د یعقوب علیه السلام نه وشوه چې یعقوب علیه السلام پیغمبرو، بلکې هغه ته د خپل زوی پته نه لګي چې هغه عالم الغیب نه دی، ځکه چې د غیب پته یو الله ته یو دا صفت د الله دی. په کنعان پخوا د هغه کې زوی موجودو خو پته ورته نه لګېده. نو دلته نبی د شرک بالدعا کوي په دې صورت کې چې تاسو بس په حال خبر شئ، یعنی تاسو د الله نه ما سوا بل چاته آواز ولیکو او بل چاته را مدد شولی وایي. مخکې صورت کې سوره یوسف کې د صبر انجام خو چې یوسف علیه السلام صبر وکړو نو الله ولا بادشاہي ورکړه. نو دې صورت کې د چې صبر انجام سره هغه آخرت ته او په آخرت کې به الله جنتونه ورکړي. مخکې صورت هغه ختم شو په ترغیب د قرآن باندې، نو دا صورت شروع شو په ترغیب د قرآن باندې. وس امتیازات د صورت. مخکې صورت کې دا صورت ممتاز ده په کثرت د تنبیحات باندې، په دې کې به زیات تنبیحات ورکوي لکه لا یؤمنون بلقاء ربکم توقنون، دغه شانتی ورپسې ځه. یا مخکې صورت دا صورت امتیازات چې په دې کې ذکر د اطمینان قلبي دی،
الا بذکر الله تطمئن القلوب. یا دا صورت ممتاز ده په تسبیح د رعد باندې چې هغه فرشته د رعد ويسبح الرعد بحمده. دا صورت ممتاز ده په کثرت امثله باندې چې د توحید او د شرک په منځ کې فرق راشي. او دا صورت ممتاز ده په ګڼ صفاتو د مؤمنانو باندې چې په دې کې دو کسانو هغه دو ډلې ذکر کړي چې مؤمنان نو داغه په مقابل کې کافر، او دلته به ذکر کړي د دو جماعتونو لکه آیت نمبر 1 کې ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن زیات خلق ایمان نه لري نو څه خلق به ایمان لري. یا پس 14 آیت کې له دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. څه خلق داسې دي چې هغه الله ته आवाज کوي، داغه په مقابله کې څه خلق داسې دي چې د الله نه ما سوا بل چاته आवाज کوي او بل چاته چغو بلنه کوي. دغه شانتی دریم زل پشلم آیت کې ذکر کوي هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا داړون او لیدونکي دواړه برابر دي؟ یو پکې موحد او بل پکې مشرک ذکر شو. یا په آیت نمبر 25 کې دا خبر ذکر کوي، آیت نمبر 25 کې والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. او یا 36 آیت کې چې د دوه ډلو ذکر دی، یو خلق هاغه دي چې هغه منونکي دي، بل خلق هغه انکار کوونکي دي. لك والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أنا أعبد الله ولا أشرك به. خلاصه صورت پدې کې اثبات د توحید کې په دلایل عقلیه نقلیه سره، او رد شرک رد په نبی د شرک په دعا باندې، او هغه په دلایل عقلیه باندې په طریقه د تنبیهاتو به ثابتوي، او په دې کې مثالونه به ذکر کوي او جوابات به کوي د شبهاتو د منکرینو، او دعوت به توحید دور کې او رد به د شرک کوي. نو په دې کې بیا په دې صورت کې د صورت خلاصہ صورت 3 بابونه ده. اول باب در 14 آیت پوری ده، بل د 15 نواله د 25 آیت پوری ده، او بل باب بیا د 36 آیت پوری ده، د 25 نه 36 پوری، او د 36 نه بیا د اخره پوری ده. نو په اولنی باب کې دا خبر ذکر کوي چې خالق لكل شيء هو الله، د هر چیز خالق هغه یو الله تعالی دی، دا غنه ما سوا بل څوک خالق نشتا، د هر چیز پیدا کون کې څوک دی یو الله دی. لکه الله پاک سوئی الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وګوره دې رب ته چې 20 ستنو اوچت ودرولی دي. اے الله هغه ذات ته چې بغیر د ستنو نه اسمانونه ودرولی دي، نو ته وګوره دغه ذات ربوبیت ته خالقیت ته. یا بیا وی وسخر الشمس والقمر، او دا الله تعالی نور او سپوږمۍ کار کې لګولی دي، اے ستاسو په کار کې لګولی دي، یعنی خپل حکم تابع کړی دي، او دا براوانی تر یو نیټه مقرره پوری. او بیا وی وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، الله تعالی هغه ذات چې زمکه د لغړولې ده او پای کې بیا نهرونه او غرونه پیدا کړی دي. زمکه ته وګوره
او بیا بګي خامخا غرونو ته وګوره په پیدا او بیا بګي هغه سمندرونو ته وګوره ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين او میوو ته وګوره چې پیدا کړي دي درته جوړې ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون تنبیه درکوي واه بیا هم تاسو سوچ نه کوئ وفي الارض قطع متجاورات او زمکه جدا جدا وندونه پیدا کړي دي اے الله جل شانه استاذ پر زمکه پیدا کړي دي وفي الارض قطع متجاورات یعنی ټوکړي داغي د یو بل بغاون کې او باغونه دي د انګورو او فصلونه دي او کجوري دي یو سانګو والا او غیر سانګو والا او ويسقى بماء واحد او بکیږي باغ یو قسم ابو سرا او غرواله ورکړې مانګ بازلا به بازو باندې بیا وای تاسو بدی کې سوچ نه کوئ نو دا سوره رعد چې دغه خلاصه او دا ولنی باب څخه تذکره وشوه ان شاء الله نور با سبانه بیا آینده صورت کې ترجمه کو او داغه سره با خبره ذکر کو چې دا دلیل عقلی نقلی او بیا ان شاء الله باغی باندې سبا نور کو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم